السلام علیکم ټولو کورمیوالو وروڼو ته د سید نجیب طرف نه سلام می عزتمن وروڼو په موبایل سکرین باندې به تاسو د یوې معصومې د یوې خوږې بچۍ ویډیو کسوئ دغې معصومې بچۍ د خپلې بیمارۍ په حوالې سره کورمیوالو وروڼو ته څه میسیج ورکړی دی او کوم فریاد سره خبرې کړي دي د ویډیو لږه ما سره پراوکسوئ او تاسو ټولو ته ریکویسټ کوم چې خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې ما که د دغې معصومې پیغام ټولې دنیا ته ورسیږي چې په راچینار کې د معصومو بچیو سره کومه ډول ظلم کومه ډول زیاتی کیږي راڅو یې د ویډیو لږه ما سره وکسوئ. السلام علیکم ایمان ماته صبح زه ډېره بیماره یم سر کې دانه دی ټوله د جوس کې چې موږ نه بیایي ما سترګې خرابې شول سر مې ډېر کېږي زه درې والې جان استانه کړ روغ لاړه زه بیماره یم زه پاتې شوله نجیب وروڼو ویډیو به تاسو لیدلی وي هغې معصومې بچی مطلب کوم ډول فریاد سره خبرې وکړي څه د جوس کې د هار چوکلای شي خو موږ غریبان یو د مو اواز د هیڅ چا نه واوري زه ډېره بیماره یم تاسې لږ مو پېښور ته بوزوئ کورمیوالو وروڼو که موږ تاسې لږ سوچ فکر وکړو که موږ څوره مثال دپاره چنار کې کسو که تکلیف دی یا غریب سړي ته دی که مشکلات یا غریب سړي ته دي که مثال د دار بدار ورځې دي یا غریب سړي لپاره دي او نه زه مطلب چې د څوره مثال هلته انتظامیه والا دي د کوم د موږ مشران دي چې څوک مثال د اوس څوره کنټرول د هلیکاپټر والا وړونو سره دی هغوی ته به بیا ریکویسټ وکړو دغې ویډیو په ذریعې چې دې نه مخکې ویډیو کې تاسو ته ما ویلي وو چې هغه کسان چې هغه مثال خدای نه سیوا څوک اسرار نه وي هغه کسان چې مطلب موږ تاسې وسیله یو په کار دی هغه په ټایم ورسوو په کار دی هغوی ته لږ څه نه څه سکون میلاو شي یو خو الریډي په راچینار ډېر زیاتو مشکلاتو سره روبرو دی غریب سړی هسې یا پښتو کې څه تباه دی نه په کار دی دغه ټایمې دغې تبعیه نه دغې مشکلات نه دغه تکلیفو نه راوباسو نه بس ویډیو اینډ کې به رب ته سوال وکړو چې پاکه پروردګاره د په راچینار هر یو غریب ته مددګیر وګرځېږي ته مددګار وګرځېږي ویلې چې تا نه سوا د هغوی څوک وسیله نشته دی نو بس ما سید نجیب طرف کې اجازات مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.